یو ځل بیا سند حکومت او سند پولیسو کې تاوتریخوالی ښه په ډاګه. دا ځل سند حکومت د پولیسو په اختلافاتو کې په فرنټ سیټ هڅې خو د ډېرې مودې راهیسې سند حکومت او سند پولیسو ترمنځ شخړه روانه ده چې پکې وخت په وخت تیزي هم مخ په وړاندې راغلې. څو ځله سند حکومت آی جی سند په څوکۍ د عدالت سره ډغره هم اخیستو کوشش کړی او عدالت آی جی سند برقراره ساتلی وو. ولې دا ځل سند حکومت په اول ځل د پولیسو په اختلافاتو کې مخامخ راغلی. سند حکومت او پولیسو اختلافات هله په ډاګه شول کله چې پرون د سند حکومت اطلاعاتو مشیر مرتضی وهاب وویل چې پولیسو کې ځینې افسرانو پالیسۍ جوړول شروع کړي. مرتضی وهاب دا خبره په دغه ځای ختمه نه کړه بلکې یو دوه ګامه نور هم مخکې لاړ. ګویا نه شو چې 2 ورځو نه پولیسو کانفرنس روان دی او بل خوا په ښار کې ارشاد انجاني بشمول 15 کسان په ګولو غلبیل کړي شول. مرتضی وهاب سند پولیسو په کردار ګوتې پورته کولو سره سره د شک داسې تونې سپړدلې چې د هغې نه ښه په ډاګه شوه چې سند حکومت پولیسو ته په زړه څومره تیاره لري. بلخوا د سند حکومت دا بیان هغه وخت مخ په وړاندې راغلی چې څه ورځې وړاندې پولیسو مشر لخوا وینا شوې وه چې سند پولیسو په معاملاتو کې سیاسي دباو او خوښه ناخوښه زیاته شوې ده. هسې خو سند حکومت چرته هم د آی جی سند د څوکۍ نه خوشحاله شوی نه دی، خو دا ځل د سند حکومت د جګړې انداز بیل دی ځکه چې دا ځل هغوی په روغې محکمې د محکمې په کردار او په ځینو افسرانو په پالیسو ګوتې پورته کړي دي. نعمت زاده، خیبر نیوز، کراچۍ.